بسم الله الرحمن الرحیم. تیر سبق کې موږ فتح مکی ته جنندار رسیدلو، پای کې نورې خبرې اترې مو دا پاتې دي او چې وخت موږ سره کم دی نو په دې باندې کوم سبق کې موږ د غزوه حنین او تاس او طائف دا غزوه حنین چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمه تراوی او مکه مکرمه جنت د پیغمبر علیه السلام فتح کړه. نو د حنین د مکې مکرمه او د طائف په منځ کې یو ځای دی. حنین د مکې مکرمه او د طائف په منځ کې یو علاقه ده چې الته کې قبیله خواتین او بل ثقيف چې دا په خواتین او ثقيف قبیله دا په کې دلته موجود وي په حنین کې. حنین د دې حنین والا په دا مشوره وکړه خلک ټول راځي مشوره او بدی کې چې کم خلک وو هغه ډیر زیات قابل او د جنگ قابل قدر خلک وو او جنگجو خلک وو. دوی چې دې ساته په مسلمانان او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره یې او د مکې مکرمه د خلکو سره یې اوس چې مکه مکرمه فتح شوله نو خامخا ورته حضور صلی الله علیه وسلم او مسلمانان په موږ باندې حمله کوي. موږ ته به را مخکېږي د دې نه خدا ده چې مسلمانانو په ځان باندې کوونه کو او موږ راځو مو شو موږ په پیغمبر اسلام باندې حمله وکړو مسلمانانو باندې حمله وکړو او قتل وکړو. د دې لپاره د دوی یو مشر دورید نوم دا دورید ابن سوما دې اصل کې مشر سره وړا سره ولکه دې نه ډېر زیات خوخيارو ډېر زیات خوخيارو نو دا هم د خلکو د ځان سره جن دا دوه د حرکت نه کوله ودان چې مشورې جن دا ورکولې د دې هم د دوی سره لاړو او په دې کسانو کې یو څو مالک ابن عوف په دې حوادث په قبيلو کې مالک ابن عوف دا مالک ابن عوف دې نو جوان دې خپل خلکو ته وی کوم چې د هنر خلکو چې تاسو خپل بچی د ځان سره روان کې خپل خځه د ځان سره روان کې او ټول خلک چې نن دا راشي ځکه چې یو انسان هغه چې جنگيږي نو دا اصل کې دی کله مر شو موجوده ما د بچو کې سګيږي کله مر شو موجوده ما د خځې کې سګيږي او کله مر شو ما د زمانه بدل پاتې شي دا نه پاتې شي نو چې تاسو اصل کې دا یې درته نه د دې وجه خپل بچي خپل زنانه دا ټول ځان سره راوړي او څومره ځای چا سره اصلاحي او راوړي او ټول کسان چې دا راوځي دو چې کله روان او تاسو دیو دې نو هغه او تاسو څومره کېدل نو دې جوړه ابن سوما دا ول چې په ما باندې دا اوازونه لګي د څه د زنانو او د شګو اوازونه لګي د ماشومان اوازونه لګي چې دا څه چل دی لري خپل ټوي چې مالک ابن عوف خپل ته ویني چې تاسو خپل بچي مچین د ځان سره راولې خپل خدمت د ځان سره راولې خپل سامانونه چې څه بیا ټول لاواله د ځان سره دوی دوی ورته وایي چې دا خود ډیره کټه غلطي وکړه ځکه وایي چې کوس دوی لاړ شو کنه دا کافران لاړ او دوی هلته کې د مسلمانانو سره وجنګیدل نو کوم مسلمانان ته شکست ملاو شو مسلمانانو ته شکست ملاو شو بیا خو خدا نه دا زنانه او دا بیا راشي او کچته مسلمانانو ته شکست ملاو نشو او دوی ته شکست ملاو شو نو مسلمانانو خو بیا موږ د خسرا کوي ان چې موږ د بچی را کوي نه موږ د مالونه را کوي هغه دا د غدو کړلا او ته چې ته دې زنده زنانه د ټول واپس کړه او دا د دې یو ځای کې زنانه یا ماشومان چې په دغه دې کې پاتې دي چې مسلمانانو ته فتح میلاو شولا دا زنانه چې د کوم ځای نه راغلي دوی ته بزی او کنه فتح میلاو نه شولا نو بیا وادو وا لا چې دوی ته بسونه کوم ځای چې راغلي نو جوادي مړشي نو دې مالک ابن عوف تخل کوي چې دا دورې دوموي او نور کله کوموي دا زنانه جندا واپس کړي دا خو الکو او ځوانو او بدل کې جوش وو د دې چې یا به دا ټول خلک چې ما کوم راوستل دا ټول جنگ لسی او یا چې نه په دې کې خودکشي کوم دلته خودکشي کوم ځان ورکو نو او ورته چې دورې ته خبر کوي دورې په مړه بوډا سره دی دا دماغ خراب شوی دی په دې طریقه نه کوي دا کوم طریقه چې ما نه کولی دا په دې طریقه باندې هغه نه کوي او موږ د جنگ له بوخو خامخ خلکو ورته چې ته خودکشي ما کوه او زلار دې داخله ټول را روان شو د ځان سره بچی مراوستل د ځان سره ځانانو مراوستل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لپاره یو صحابي عبد الله ابن حضرت دا صحابي دې لپاره پیغمبر اسلام ولې دا لاسه او د دې دغه معلومات وکړه چې آیا دوی صحیح طریقه باندې راغلي دي او کله اسدا افهام شو رشي ده نو پیغمبر علیه السلام لاړ
عبد الله ابن حضرت اصل ابي حضرت عبد الله ابن ابي حضرت رضی الله تعالی عنہ دې دې دلارو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په فرمایي چې هغه خبر مشکله او داخله ټول راځون شي دي نو دو ولګیدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله پته ولګیدل نو په 8 شوال باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام سب په رمضان مبارک کې مکه مکرمه درغلو د مکه مکرمه په فتح د دوه ورځې نه شي چې په 8 شوال باندې او د هفته ورځ وا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ځان سره 12000 کسان راوستل 12000 کسان به اول سلام راوستل په دې 12000 کې 10000 کسان خو هغه کوم چې د مدینه منورې نه مکه مکرمه ته راغلي د فتح لپاره 2000 کسان هغه چې کوم نوی مسلمانان شيو یا د دې چې هغه په ځل کې اسلام هغه د یا بعض کسان په کې تماشو لته دي چې موږ وینو چې مسلمانان ته څنګه شکست یې دا ملاويږي او پته کې چې صحابه کرام کله 12000 جنین ته روان شول کنه نو د بعض کسانو د زړه په کې داخلي په کې دا خبره وکړه چې لن نغلب اليوم من قله چې نن ورځ موږ د قلت ونی نه دي کنه دانش مغلوب کړي لکه نور کله صحابه کرام چې نن 313 وو او هغه په دوچنه درې چنده 1000 نو بای کې موږ فتح حاصل کړی دا په اوهد کې موږ چې نه 700 کافران 3000 موږ فتح حاصل کړی دا په اندازې کې احزاب کې مسلمانان څومره له کافرانو څومره سیو موږ فتح حاصل کړی دا نن ورځ کو لکه موږ 12000 یو نن ورځ د موږ بچ کېدې نشي او دا خبر الله پاک د فخر انغلا دغه الله پاک او حضور صلی الله علیه وسلم دا بر صحابه کرامو تربیت به کو نه دا صحابي او دغه لپاره داري هر مسلمان لپاره داري چې دا په اسباب باندې نظر نه دا د الله پاک په قدرت باندې نظر کزه یو کس یما الله پاک را سره ده کوم لکایو چې الله پاک را سره نشته کنه نو زمونږ هیڅ هیڅ نشته نه الله پاک دا خبره فخرانه چې مسلمانانو د خپل دا خبره وکړه چې لن نغلب اليوم بالقله چې موږ قلت وجه نن چې نه دا نشو مغلوب کېدل نو الله پاک په دوه باندې حالات راوستل او د دین بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه د صحابه کرام بزرګ کې نور بزرګ کې دا خبره راغله بیا ورته هغه وکړ کړه الله پاک په مدینه کې فرمایي لقد نصركم الله في مواطن كثيره الله پاک سره ډېر ځګونو کې امداد کړی دی و یوم حنین خاص کر د حنین په ورځ باندې اذ اعجبتكم كثرتكم کله چې تاسو هغه ډیروالي تاسو په تعجب وډولې تاسو خوشاله کړلې فلم تغني عنكم شيئا تاسو هغه هیڅ فائدې چرند در نکړه وضاقت عليكم الارض بما رحبت او پتا سو باندې زمکه چې نه دا فراقوالي د وجینا زمکه فراغه وا او بیا هم پتا سو باندې څنګه شول مسلمان چې دا وتښتېدل داغه د تختیدو دغه دا چې دا د اسلام د لخر د شنبه په ورځ باندې یعنی د پیر په ورځ باندې دا چې د غورین ته ورسېدل اوازین او ثقيف والا قبيله چې نن د باندې په خپل ځګونو کې پټ ناسو په خپل ځګونو کې پټ ناسو و دې مالک ابن عوف د مخ کې نقل کو دا خبرې کړې وي چې ګوره مسلمانان راځي او د دې چې ګوره مسلمانان راشي او بیا سپونه برابر او بیا موږ سپونه برابر او بیا داونه یو راځي او داونه یو راځي د څه باندې کو بلکې دا خپل ټولې د کارټون راو باسي او په دې جګونو کې پټ پټ ودرېږي چې څنګه مسلمانان راکاره شي بس وای د 20000 کسان دا وی سره راغلي 20000 کسان او 20000 کسان خپل ټولې مورې دلته راغستې چې څنګه مسلمانان په غاټۍ کې یعنی دا غرونو په منځ کې چې کملارې د غاټۍ نو پای چې څنګه تیرې د باب درگاہونو باندې آی کسان مو بس یو پټ نه راوتل بل پټ نه راوتل او دوی وحل شروع کړ ډېر شي مسلمانان چې نن دای لکه وحل د دې وجه نه د مسلمانانو او سړي جنا خراب شوي ځکه چې هغه ورته کې نو چې موږ په زوم میدان کې جنګ او الله دې بیا موږ سپونه برابر او بیا مهال کې چې نن بیا په داونه راوځي زمونږ پر راوځي لخر ودل کېږي مسلمانان یې کوم پاتې نه کړ د دې وجه نه مسلمانان ټول چې دا وځري صرف 12 صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو ها پای کې حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه حضرت عباس رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه او فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې علاوه یو نور څو کسان تقریبا ټوټل چې نه دا 12 کسان پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر حضرت عباس رضی الله عنه السلام غواړي د اصلي وی او ابو سفیان کوم چې مکه ابو سفیان ابن حارث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تراغ هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول سوالې په دې چندا ولاړو وس خپل دا خبرې شروع کړې چیرې د ابو سفیان ابن حرب کوم مکه وس چیرې د مسلمان شو دا چې لکه دا شکست دا خو لکه دریاب نه افغاني شي دا موږ د خلک نارانو اوس بل دوه پته ولګي چا به دوی چې بس نن به دې سره خادمه جندا وشي
ها صفوان ابن امیہ په دغه ټیم کې مسلمان شوی نو هغه چپ کیږي او چپ کې نه کنه سوچي به وګوره دغه به شي چاړيګان به شي په خبره باندې او په دې کې څه کسان دي چې هغه د خپل بدلو غوښتلو لپاره جنندار وګړي لکه شیبا ابن ابي عثمان شیبا ابن عثمان یو څه شیبا ابن عثمان ده وایي چې دې دغه غونه ته په دې کې باندې کړو یا کومه د کومه نه ولا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوم چې مړی کوم او ما زه په دې اراده باندې لړ او دې څخه دا خبره کوله دی شیبه ابن عثمان چې دا بلار په بدر کې جان دا مرشیو او کاغه دا شوم دې دا څوک د ودینا او دا وی چې خپل بلار بدله وغلم نن څه زما او دوی بل کا د یو سره جنگي د بل سره جنگي او زه به دا مقام مون چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوینه ما زه په هغه باندې حمله کوم وای زه به اسلام قال لا ما تور مرا واسطه او چې کله ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام اور مخ شو نو ما د اور لمبي ولې دې چې زما د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په میش کې شو ما بس لکه یې راغله او زه را پښوما د دې بیا ورته د خپل پاک اسلام نو څه کړه ورسته بیا د خپل واقع کړ نو چې کله د حوازن او د سقيف خلکو په مسلمانانو باندې یکدم حمله وکړه مسلمانان حواز باطش ول مسلمانان ټول ودقیدل او په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وهله پیغمبر علیه الصلاه والسلام انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب زن النبي ما زدر وجن نبی نه ما الله پاک په خامخا زما مدد وکړي زره محمد صلی الله علیه وسلم زوی او د عبد المطلب سره وسیما او تاسو متقته مسلمانانو ته چې والي او مسلمانان چې نه دا نه چا نه ولیدل دغه بعد پیغمبر علیه الصلاه والسلام حضرت عباس نے ته حکم وکړو او حضرت عباس نو ډیر اوچته आवाज هغه چې کړي خلکو ته چې اے د مکی مکرمه خلکو تاسو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په لاس باندې بیعت کړی دی اے د مدینه منوره خلکو تاسو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په لاس باندې بیعت کړی دی او هر کسانو چې تاسو د خپل ځانونه د فکر د لاندې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك بیعت رضوان والا چې تاسو د فکر د لاندې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره دا بیعتونه کړو چې موږ با خپل ځانونه باندې موږ دا کوو زموږ سرونه به چې خیر دی موږ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدد کوو تاسو راشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته څو ضرورت ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام یوازې دی د یو څو کسان نبی اسلام نه غیر چاپیرو نو ټول خلک یې دعوت کړل او چې کله د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا خبره د صحابه کرام حضرت وراله نو صحابه کرام ټول راوښول ټول صحابه کرام راوښول د خپل غلطي ورته احساس شو چې موږ دا نه وکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګي خاور راوښته او پیغمبر سلام فرمایل او دایم فرمایل شاد الوجوه شاد الوجوه شاد الوجوه یعنی مطلب د دوه مخونه دي خراب دي مخونه وې د ټولو کافرانو سترګو د جنان هغه شکل اړلې داغه ور پر غدا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ان هزموا ورب محمد صلی الله علیه وسلم چې دا محمد صلی الله علیه وسلم قسمی چې د خلکو د شکست انده ملاو شو صحابه کرام ټول رال او ټول ته چې دي کافرانو ته اوسن ټوډي موډي رسیدلې وي داګه هغه سترګې جنان دغوي مسلمانان ډېر په بهادری سره چنده وجنګیدل او د جنگ کای پلټ ولا مسلمانانو ته الله پاک فتح ورکړه او دغه حوازن د سقيف کم خلک چې دا لاړل پدې کې ډېر شي کسان 70 کسان چې نه دا د کافرانو مرشيو او ډېر شي چې نه دا پکې دا شیو ګرځار شو څومره مال لاغلو نو دیو یو چې د دې مال غنیمت څنګه او بل دا چې جبیر بن مدینه فرمایي چې کله صحابه کرام را وښول نو ما د اسمان نه یو صادر ولیدو د اسمان نه صادر ولیدو چې هغه نه واړو میګي دا روان شو و چې کله د میګي رانل کنه نو اس بیا وي مسلمانان نور نه دي بوتل شي بلکې هغه بیا په بادر سره جنگیدل او په مکه کافرانو ته اندار کول عمله کول دا الله پاک فرشتي را لګي په دې شکل کې او مسلمانانو زړونه چې اندای مضبوط کړ دنه بعد شکر کی شکر تو پړو دا مالک ابن عوف د کم چې مشهور نو دی غلاړو طائف ته ولګ په طائف کې چرنده امر شو او دا بل دوره چې مونږ لاړو په اوتاس دیوځرون دی اوس په د بهایي کې دی چې نه دا پناهي واغسله نو خلک چې دا نقلې ته ورسېدل په دې کې ډېر شي صحابه کرام د کدا ابو عامر اشعری رضی الله عنه ترا دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا ابو موسی اشعری ترا ابو عامر دا غنو هغه هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کېدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زما سلام وایي او بیا ورته چې ما ته دعا کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه او دا ټول خاندان ته جندا دعا وکړه کله چې دا خلک د هونین نه لاړو کنه نو دو په ستاسو کو لکه د مالک ابن عوف انور کسان دا طائف ته لاړل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی په دې هونین کې چې څومره مال مسلمانانو ته ملل شو مال غنیمت دا جعرانه یو مقام د کم ځای ته کې
خلک مکه مکرمه ته لاړ شي او دا ځین عمره کوي لنډه عمره کم کوي نه له یو خدای مسجد تنعیم نه کوي مسجد عائشہ نه ناغي خلک دین دا ځکه علماء کرام هم کوي چې دین عمره چنده نه لپاره او جعلنا دا یو کېږي دا غي لنډه عمره چنده خلک کوي او پیغمبر اسلام چې دغه جعلنا کې ټول مال چنده راځم کوي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام طائف ته بدلو قصد کو چې الله کې توفیل ابن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنہ دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام له کوم محاصره کوي یعنی مطلب اوس نو کرام دي او د طائف ته چې نه دا غیر چا پیرا غیر چنده اچي توفیل ابن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولې او دغه طائف ته هم څه کړه پته ورغی چې مسلمانان به هم بچ را روان دي نو هغه ټول خلک چې ده کنه دای بند پر خپل قلعه کې او دوی بهر ته راوځو سره غنو په دې طائف دی علاقې ته چکر دوه نه وتل او دوی په دغه دروازه بندوله نو د څو کلونو د خوراک سامان دغه طائف چې نه ولکه سرسبزه علاقه هر څه به د خوراک ډیرو نامو د خوراک سامان د کلونو ځان وردن کو او بهر در سر نه راوتل نو صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې طائف نه غیر چا پیره محاصره وکړه او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوبا په دغه ټیم کې انجینیر چې دا په طائف کې استعمال شو انجینیر دا د دې یو نوې کړه دا اوسه مشومات لري دوه د دې دغه وټي پرې ګټه چې دا راولي او په دای کې بند کې پرې کڅوړه کې بیا استاوي تاوي د سلري ولي او انجینیر چې کنه دا لکه اوس دا توبه نه نو پای کې دې لکه دسی څه پولیو ته کې لګېدلی پای کې غټه ګټي چې دا کې خو درشي او هغه بٹن هغه کې راټاو کی نو هغه ټکټ چې کله په دیوال باندې راټاو شي دا هغه د وجنه هغه دیوال څنګه کمزور شي دیوال کمزور شي نو دا په دې لپاره به استعمالوله چې د کله به یو کې مسلمانان یا بچا به چانه چې محاصره وي تا وکړه نو دا هغه محاصره د ختمولو لپاره دا هغه حساب د ختمولو لپاره دا انجینیر په استعمالو چې پای کې به غټه ګټي دا استعمالوله نو مسلمانانو په دې کې دا اول ځل باندې انجینیر څنګه استعمال کړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته چې دوه کله لاړ نو الله کې طائف خلک جون هغه په دني نه چرېن دا به غشي را وشتل او مسلمانان په تقریبا 12 مسلمانان چې دا به شهیدان شول په دې دغه په محاصره کې خالد ابن ولید چې نه هغه د مقابله لپاره او ته جرازي الله خلاص باندې مقابله کوي هغه چې نه موږ بار ته نه وروځو وی خوراک سره وی موږ د لږ کول لپاره غوړي تنظیم کړل او کدا د کال کړه ختم شو بیا به ګورو موږ راوځو دور ته ډیر وي واغوي چې نه موږ نه راغلو بهر او خو دغه ورته وکړل بعض صاحب کرام هغه قلا د ماتولو پای کې د سوري کولو کوشش لري وکړو خو هغه په هغه طرف نه ګرم چې نه دغه به راغستل غشي به راغستل هغه شان دی اوس باندې په شروع کړو منډري مسلمانان هغه د نشو نشته کېدل په دغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو په خوب کې دا ول چې د پیډو پیاده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخې ته کې خدای شي دا یو مرغې راځي دا چرګ راځي او باندې کې دا ټونګي وਹੀ ټونګي به وي دې ورنه د خپل چې دا ورزيږي او تويږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کو کله حضرت ابوبکر صدیق ته بیان کو نو ابوبکر صدیق باندې فرمایل چې الله رسول صلی الله علیه وسلم الله پاک لا فیصله د طائف د فتح کول چې نه نه کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوفل ابن معاویه د صحابیو د بجن کډه چې مهارت لرو پیغمبر اسلام دا ته پوښتنه چې څه چلو کو نو ورته وی چې څنګه تاسو دغه دا وګو ولکه دوی په خپل لکه څنګه چې نومبر خپل پټ ورنل ولي او دوی پر چې وګ شي نه بار نه راولي دغه شان د دوی دا حال دی چې دوی خپل پټ نه وتلی دي دوی نه راوځي اله بار راوځي چې کله خوراک ختم شي او خوراک خود سره ډېر زیات دی یا ته څنګه پاتې کېدو ته هیڅ فائدہ نشته او کته سو واپس نو تاسو ته کوم څه نقصان چې اندانه نشته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راو بس کړو حضرت عمر نو راغې پیدا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو مسلمانان به لږ ټول مسلمانان به شهیدان کړل تاسو ته دونه تکلیف ورسو خیری ورته چې خدای پاک دې هر څه واخلي او تباہ برباد بشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه زه خیری نه کوم بیا ورته چې ماته ته جاتو کې چې زه بس یوازې زما ازل یا کېده ته بدام بس طریقه باندې ورسوم کما نشم کولای ته ما خو مړ کې کړم دا سلامینا ما ته الله پاک حکم کړی چې تاسو واپس او په دغه ټیم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې صحابه کرام مجبور کړو چې تم ته په دعا وکا خیری وکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خیری نه کوما او دعا وکړه اللهم اهد سقيفا واتبهم
اللهم اهد سقيفا واعتبهم یا الله دې ته بنو سقيف والا ته هدایت وکي او یا الله هو ټول چې فرمان بردار راولي وې سور دې تی نه وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطر د سقيف نډي رکټه علاقه والا خلک چې دار اغلل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې اسلام قبول کو کله چې دا وشولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچ دغه جنہ لال دایت نو واپس رال نو بچیارانه کې ډیر شی دغه جنن دا چې مشیو مال غنیمت جمع شو چې بری کې شپږ زره قیدیان یعنی شپږ زره قیدیان 24000 پکې اوخان سلوي زره پکې بيزي او سلور زره اوقيه دا پکې چاندي وا سلور زره اوقيه چاندي سلوي زره بيزي او 24000 اوخان او 6000 قیدیان زګه چې هغه مالک ابن عوف چې تاسو رسید ځان سره راوغلی خځه راولي ماشومان راولي او بری کې جنن دا سامان راولي سورلې راولي چې هیڅ څه تاسو ته پاتې نه چې تاسو په خپه باندې سره وځنګي چې بیا څوکدان و چې زمانہ پیدا پاتې شو دا پاتې شي او چې کله دوی ته شکست پیدا شو دا ټول هر څه جنن دا مسلمانانو ته چې دا حواله شو کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ټول څه بدل جعلانه کې انتظار وکړو چې اوس په د حوازین او د سقيف خلک دا براشي او هغه په خپل کار باندې استوماني چې الله دا اله لرزل موږ غلطي شوی دا او موږ اسلام راوړو زموږ د اعمال موږ راو واپس کې زموږ د اولاد موږ راو واپس کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ټول څه انتظار وکړو چې کله را نغلل پیغمبر سلام مال غنیمت په خلکو کې تقسیم کو دا تواله کله چې دغه تقسیم شو مال غنیمت تقسیم شو نو د دې حوازین یو نه سری راغلل د حوازین قبیله نه سړي راغلل او اسلام قبول کو اسلام قبول کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت وکړو چې کله یې بیعت وکړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی چې موږ مال نه کوي زموږ اهل آیات زموږ خدای به موږ راکې زموږ والونه موږ راکې دا کوم مسلمانان شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ما خو تاسو ته ټول څه انتظار وکړو چې تاسو راشي چې موږ تاسو ستاسو د مالونه تاسو د اولادونو کوم تاسو څه کار دی ها او تاسو را نغلې لہذا د مال چې دا خو ما واست صحابه کرام مبارک تقسیم کړل او ټول ما ور کړل لہذا زه اوس پدې کې څه وکم نو دې کسانو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام او رضاعی مور حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا هم د دې قبیله وا او دا شان دي نور کسان چې نه دایره واستل او هغه تی وی دې کې سړی وکنه زهیر ابن زرد نو دا زهیر ابن زرد دې نه دا او اعلان وکړو او دې په فکر کې باندې تقریر وکړو او دې چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کو استاد وریا دي د بلار خیال دي پکې د مور خیال دي پکې او دا شان دي کسی زنانه چې ته په ماشوموالي کې تعالی پیدا کړی دي ته په ماشوموالي کې لوبولې او استاد شان ګډیر زیات اوچته ته ګډیر زیات اعلی ارفع اخلاق ولې نو کچته په معمولی سړي باندې مصیبت راشي نه خلک ګډیر زیات عزت کوي احترام کوي دا مصیبت ختمي نو ته اکرم الکرائم ته ګډیر زیات بهترین اخلاق ولې ستاره اخلاقونه زمونږ د توقع ده چې ته به موافق زمونږ اولاد زمونږ بچی موږ راکا زمونږ مالونه موږ راکا چې موږ لاړ شو خپل اولاد خپل بچو داغي سره موږ خپل ژوندۍ تیرو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ما خو تاسو انتظار وکړو خو دې کېږي وڅ دې دا کنه چې را قیدیان دا ما د خپل دي تاسو به کې یو واخلې یا مال واخلې او یا خپل قیدیان واخلې ګورنه دې یو واخلې نو هغه ورته چې موږ په مال او په دولت باندې سکو موږ زموږ بچی چیندار راکړي بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زما خاندان د بنو هاشم پای کې چې څومره یې تاسو راغل د مطلب لکه څومره یې څنګه موږ ته په مال غنیمت کې ملو شوی دا هم تاسو بدر کړل د نور صحابه کرامو نه به مشوره وکړم تاسو مسبقین د مازه پورې انتظار وکړئ زما صحابه کرامو د تاسو سفارش وکړم کچته په خپل خو باندې ابو تاسو مالونه درکول تاسو غنانې درکولې تاسو بچی درکول زما تر وبکې سنې زبر ټول تاسو سفارش وکړم ډیره خبر ده کله نه مسبقین مون شروع شو مسبقین د مادر بعد د دوی کم خطبات او کم خطیبانو او ډیر په فصیح او په بلیغ انداز سره یو براتلو بل فریاد به کوو او د دې قریشو او د انصارو داغي هغه فضایل به بیانول او وی به چې تاسو مونږ دغه راکړي اخر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاسې دو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا تاسو ورولې دوی په خپل خبر باندې استومان دي دوی مسلمانان شوي دي دوی راغلي دي نو که تاسو غواړئ دا چې یاره ما خو د خپل مال د خپل خاندان واپس کو او کته څو مواړی چې یاره د خپل مال او خپل اولاد ته د دنیا کوم غسره ته دوی ته واپس کوي بغیر د عوض نه ډیره خبره ده کته څو نو واپس کوي نو تاسو دوی راغلي دا ټول ورکړي او انده خدای پاک ته مسلمانانو د مال غنیمت ورکو دا به بدله وسه تاسو درکړو
په دې قیدیانو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایت کو حضرت شیما رضی الله تعالی عنها دا هو چې دې پیغمبر علیه السلام سره یو ځای پیش کړو د حلیمه سعدیه د کله رااله پیغمبر علیه السلام دی وی ته مانه پیژنې زه خو ستا خور یم پیغمبر سلام ما ته څه بدل خو ما خور یا به یا بنې ناګي ورته وی چې ته دا ځین چټکا لازم چټکو نو پای کې پیغمبر علیه السلام په پری مان چاپ لګول نه په هغه ځای باندې هغه نشان چې نن دا پیغمبر سلام ولدو نو پیژند چې دا ما بیا دا دینه بعد پیغمبر سلام هغه ته صادر ورکو ډیر زیات عزت ورکو او پیغمبر علیه السلام هغه ته اختیار ورکو وي ته کوم آزاد کړی آزاد معلوم در کړل او کته زموږ سره پاتې کېږي نه زما خوري زموږ سره پاتې شاو کنه خپل قبيله ته دي دستاخو خلک ناغي وچ سم خپل علاقه ته دم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له خان ورکړل بيزي ورکړل درې غلامانه یو ویځه ورکړل او چې څومره خلکو کنه پیغمبر علیه السلام هغه د دوه اعمالو دوه ته ملاو شو اوس کوم مال غنیمت چې پاتې شو نو دا غي سره پیغمبر اسلام دغه وکړه چې بدی کې 2000 کسان کو لګ طلقاء معنا یعنی نوی مسلمانان شي یا په دې لپاره چې راځو وی چې موږ وګورو چې مسلمانان څنګه دي نو هغه کې پیغمبر علیه السلام ولګیدل او دغه طلقاء نه ډیر زیات حصہ چندای ورکړه دته مؤلفه قلوب لګي یعنی د دې لپاره چې دا غوړو اسلام تر مایل شي یا کم کسان چې هغه اسلام قبول کړي او دوی ته تکلیفات دي دوی سره غي چې دوی سره مسلمانان ته دا مدد وکړي چې دوی سره اسلام تر مایل شي دا خپل دین ته وګورو اوس موږ بزانه موږ کو ځانه عبادت ته موږ د مالي غنیمت ملوي موږ د نور خلکو نه زیات عزت هم ملوي چې پیغمبر علیه السلام دوله چې نه هغه دغه مؤلفه قلوب یې کوم چې مسلمان شو هغه له ډیر شي چالي وخان ورکړل چالي بيسي ورکړل چالي وینځي ورکړل چالي غلامان ورکړل او چې سبا دي شو کنه هغه پیغمبر علیه السلام په قریش کو ویشل د قریش چې کوم او انصار چې څومره د پیغمبر اسلام سره راغلو استجول ورنکو ها انصار له استجول ورنکو وس انصار دې نه پای کې کوم نوجوانان لچا بزین کې دار الاله او چا وې چې پیغمبر علیه السلام کوله کټول مال چې نن دا په خلکو باندې وشو په خپل علاقه ولا باندې وشو امونږ دوه راغلی یو موږ دا ویني خو زمونږ د تورې اوسوم نه ویني راو چې شي نه زمونږ د تورونه اوسوم ویني اساسي امونږ د پیغمبر څومره مدد کړل او څومره موږ تکلیفونه ته تیر کړی دي اوس موږ د لګور خپل اولاد پر خودلې خپل مالونه پر خودلې دي خپل ځانونه موږ قربان کړی دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل خلک جوړې دو نو موږ ته هیڅ بل د پیغمبر علیه السلام ته اطلاع وشو پیغمبر سلام ټول انصار چې دراو او دوی له خلکو تاسو زما خیال چې کوم خبره ده نو زه تاسو خپل سوای به شو زه چې کله تاسو خو نه راغلم تاسو گمراه نه وای زما په جمعنه الله پاک تاسو ته هدایت درکو زه چې کله راغلم نو تاسو اوس او قدرت تاسو دیو بل سره دشمنان وای او دغه دشمنان وای دیو بل سره په صدو باندې دشمنیانه کولې دیو بل په وینو باندې نه مړې نه زراغلم تاسو په تاسو سره ما خبرې اترې وکړې تاسو هغه زړونه چې نن دالکه ما دیو بل تصفا کړ او تاسو دیو بل ورونه شو زه چې رالم نو تاسو لکه فقیران وای تاسو غریبانان وای تاسو هیڅ نو ها تاسو هیڅ نو او ما هر څه چې نن تاسو درکړل او تاسو مالامال کړ د څه لکه نه جو انصار وی چې دا قشاده ده موږ غلطي شوې ده اصل موږ باندې زیات احسان ده موږ غلطي شوې چې موږ دا خبره کړې نو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې زموږ ملګرو اے زموږ انصارو زموږ تقریر جواب خدام کړی شو چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ته خپل خلکو د کلی نه راو باسلې ته خپل تمره کلی نه راو باسلې خپل علاقې نه پرې خولې دا الله د کو نه راو باسلې او چا ځان نه پرې خولې منګه ته قبول کړلې منګه ستاسو حفاظت وکړو بیا هم ته خلکو نه پرې خولې خلک براتل پتا باندې به حمله کولې منګه خپل مالونه قربان کړ پتا باندې منګه خپل اولاد پتا باندې قربان کو منګه خپل سرونه پتا باندې قربان کړ تاسو خدام ماته ویل شول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی دا خبرې کولې چې انصار په بدله کې نور تکلیف ته انداز سیوا کېدو او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا قریش دي نو دوی له کډیر قیدونه چې د مسلمانانو طرف نه برداشت کړی دي دی قریش دا د مسلمانانو طرف نه څومره سخت جنایت ملو شوی دي د دوی چې کوم مشران دي په جنگونو کې مړ شوی دي نوجوانان چې نه دای مړ شوی دي مالونه خراب شوی دي نو ما دا وی چې را د دوی اسلام طرف ته لږ مایل شي د دې ونه ما دوی معلومه کړ و اے انصارو ما دا خبر اوري کچرتا وګاټي وی ولاري وی په یو لار باندې قریش روانو زما د علاقې خلک روانو په بل علاقې باندې انصار روانو زبر انصار ورزم ته
خپل خلق پېدم تاسو سره وسدم او دا به څومره خبره وي چې کله تاسو د دې نه زی چا ځان غړي راغستري چا ځان بيزي راغستري دي چا ځان وینځ راغستري دي چا ځان غلامان راغستري دي خپل کور روان دي او تاسو د الله رسول صلی الله علیه وسلم راغستلې او تاسو هغه ځان سره روان کړل دا تاسو نه دغه صحابه کرامو چې کله دا خبره واوري په زور زور باندې وجړل او دومره وجړل چې دا ګیری چې وي نه دا د وینو نه دغه نه ډکه شولې د اوکو نه ډکه شولې اې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په دې باندې راضي یو زموږ کو نه مال پکار دی نه دولت پکار دی زموږ کو تاسو پکار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ته مکه مکرمه ډیره زیاته خوښه ده خو زه الله نه سوال کوم چې زما قبر او زما دفن ځای د مدینه منوره کې شي ايو انصارو زه تاسو سره ژوندې وم او تاسو سره مړ بچنه دا مستو سره ما زې جزو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره مدینه منوره ته روان شو پر علاقه خپل کور خپل ځګونه دای فتح کړل خو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاتې نشو دا د وفا یو بهترین صورت ته چې ګور صحابه کرامو انصارو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سخت کې چې نامل ګټه وکړه نو چې کله راحت رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چرته هم نه پریدي د بری کې تعلیم موږ داداره چې تاسو له زوخه وکي پاتیا په باندې خالت راشي نه له بدله ته نه ورکه بلکې هغه ته دا خبره یادې چې د نماز پر دومره خکړې دي معلومه ده کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه ځای نه چنده روان شو او په دغه ځای کې 18 ذیقعده باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې جارانی په خپل باندې عمر وکړه او نور کسان دې چې چا عمر نه کړی ناغه عمره وکړي بیا په دې کال باندې پیغمبر متعاج نن داوم حرام شولا او په دې باندې حضرت ابراهیم صاحب د ماریا کې تیر پته نه چنده پیدا شو بیا اقوا چې نور وړي وړي مالکی چنده شبي دي پای کې لکه دا بنو تمیم سره او د اسلام او د غفار سره دا یې سره شوی دی خو د دین علاوه چې بل کم غټ جنگ شوی دی ناغه د غزوه تبوک چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې د ټول نه اخرنۍ غزوه ده د ټول نه اخرنۍ غزوه دا غزوه تبوک ده دا په نوې کې چې دا شوی و دغه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورې دغه ژوندۍ نکړي غزاګانې نه نکړي دا اخرنۍ غزوه او دا روایت ده کنه چې نصارا او د عرب ته او درجه په میاشت راځي ما درجه په میاشت هرقل بادشاہ د روم هرقل هغه ته دا خط ولېږل شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وفات شوی دی او خلک په قحط کې او په فاقو کې جننه دا داغینه مړ کیږي نو دا اوس په عربو باندې د حمله کول لپاره مناسب وخت دی د روم خلکو ته هرقل بادشاہ هغه د روم بادشاہ نه هغه ته دا خبر ملاو شو چې پیغمبر سلام وفات شوی پیغمبر سلام کوله وفات شوی نو خدا خلکو خبره مشهور کړله چې پیغمبر سلام وفات شوی دی او لکه خلک چې دین دا د لوګي نمرې اوس په عربو باندې د ټول نه بهترین د حمله کول دا وخت دی لہذا تاسو تیاری وکړئ چې موږ حمله وکړو باندې نو هرقل چې نه دا تیاری حکم وکړو او 40000 لښکر چې نه دا تیار وکړو او حضرت لښکر چې هغه باقاعده جنگي کسانو او خلکو سره د جنگ کسانو هغه ټول چې دا تیار کړل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مقابله لپاره د شام سوداګران د مدینه منورې ته راتلل زیتون د تیل د غسلو خرڅول لپاره ناګي دا خبره مدینه منورې کې دغه شوله هغه نه ډیسکلوز کړ چې د هرقل بادشاہ چې کوم دی نه اغي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف د مسلمانانو خلاف یو غټه حمله کول غواړي تاسو ټول اغي لپاره ځان جننده برابر کړئ اوس په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د سفر تیاری وکړئ اوس دغه حالت څنګه حالتو نای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه ټیم کې موسم چې دا ډېر زیاته ګرمي و او کافر منافقان چې کوم او خلکو ته وی لا تنفروا فی الحر پدې ګرمۍ کې چرته ونه وځي دا خودونه ګرمي نه پدې کوم دلته کوم نه شو پاتې کېده نو موږ په دوه وګت سفر ته دا بکو تبوک د ټول په انسان چې څومره جمعونه کړی دي د ټول لری سفر دا تبوک شوی بل دا چې په دغه زمانه کې چې څومره هم د عربو هغه کجوري دي نو دا ټول د مدار د مدینه منورې خلکو د کاروبار هغه په کجورو باندې وو هغه بالکل د فصل دغه ټیم د فصل د تیارېدو ټیم او بل دا چې قحط سالی وو فقر فاقوا او په دې حالاتو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می چې تاسو لاړ شئ د جهاد لپاره وګځئ خدای لپاره د ټول نه اول د مال او د دولت ضرورت ده د تاسو مال او دولت راوړئ چې ځکه موږ سفر لري ګرمي نه او فقر او فاقه او دې منافقانو هغه ځان خبرې شروع کړې خلک به بوزله کول چا به وی چیرې دا ګرمي ډیره زیاته ده یو ګړ په کې وی چیرې دا دغه دا خدي چې دین دا ډیره زیاته خیستري د روم دا خدي او څنګه ته قرآن مجید کې
لا غونكم الفتنه څنګه ته دغه لقد ابتغوا الفتنه من قبل نه بل آیت ده دسه دغه دی مړه آیات وایا نه پښتو نه عربی کې لقد ابتغوا الفتنه من قبل ودين مکه آیت ده لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا الاقطاب څنګه بيزانيه یا نظر څنګه خاصه دا ای معنی دا ده کنه چې لکه دوی چې منګه چې نه مونږ په دې دغه کې مونږ په دې ګناه کې ما ته کوه ځکه دا یره کول چې دا خو لکه ډېر دا روم چې نه دا خایسته زنانه دي چې مونږ لا شو د ګناه کې چې مونږ اخته شو مونږ نه شو لري دې د پاره سره او نو چا یو باندې کول چې مونږ کورونه کوشري اچھا څه خبره کوله خو چې کوم مسلمانانو کنه نو هغه دې نه هغه وی چې بس څنګه بیا محمد صلی الله علیه وسلم دا قشن وکاو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې لکه زما بدله کې دا راغله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې څومره لکه جهادونه شوي دي نو بهر څخه پیغمبر اسلام د حضرت ابو بکر نو مخلي چې ابو بکر دار وړي دي ابو بکر دار وړي نن برانه ابو بکر مخکې نشي رضی الله تعالی عنہ ځکه دا خو دینی غیرت او نن کوئی په دغه ټیم کې زما سره ډیر زیات سامان ور سره نو مې چې نن بده د مسلمانانو په jihad کې بس دومره دغه وکومه دومره مدد وکومه چې دومره به حضرت ابوبکر صدیق وانه نه کړي نه د خپل مال می ټول نیمه یې چې نن دا میکړه چې هغه نه بزرګاو دینارونه او درهمونه چې دا جوړ شول او ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته مخ دکړه اته په انتظار ما چې اوس په پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ابوبکر نه تاسو کې چې ابوبکر څونه مال دی راوړو ما وایي چې ما گزر راوړو بدل درهم می راوړو ما نه بده وځو چې ما ته 70 درهم راوړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مخ ته شو نو حضرت عمر دا دی وتا څومره مال دی راوړو څومره دي ځان ته پاتې کو ناورته څومره مال چې مو نیم راوړو نیم پاتې کو حضرت ابوبکر صدیق دی وی سړي را پاتې کړل وسب د الله او د الله رسول مینه پاتې کړی نور مې پکور کې چې سو امر راغلي دي حضرت ابو قحافه رضی الله عنه ابو بکر نو داغه زوی د پلان دی کنه فرمای چې کله د تبوک د پیغمبر اسلام د امداد وینا وکړه چې امداد پکار ته تاسو مسلمانانو مدد وکړي نه حضرت ابو بکر چې په کور کې سم مونږ لا غیر راوړل وې دې چې په دیوال باندې لاسونه تپول ما ته پوسو کو چې څه ګوري وې چې دلته کې ما بل دې استل اندلو د ګندل استنو هغه د ګندل استنو ما چاته په jihad کې چا پکار شي او زبا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا به پېښ کوم پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پوسو کو او بکر سید راوړو په کور کې چې سمې سو کنه امه ټول تاسو خپل راوړل او صد الله او د الله د رسول مینه چې نن باندې کړی دا نور دما په کور کې هیڅ نشته حتی دومره په جړا شو چې د مقابله ته نشم کول ځکه چې ما د ټول مال نه نیم مال میراو خو نیم ځان ته پاتې کو او حضرت ابوبکر صدیق خپل ټول ارث راوړل اگر چې لګته په ټول خو نه کنه یو کس 10 روپۍ دي سره ا د بل کس سره 100 روپۍ دي نه دې په سلو کې 50 ور کوي لا 50 اگر چې 100 نه دیواله کو 50 نیمه خو دي کړه نو پدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دادا وکړه د دې نه علاوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ 300 اوغان سره د سازو سامان ډک او 1000 دینار دایره ول پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته مخ ته کول چې دا وره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه دا ولل ډیر ځات خوشاله شو یو صحابي عاصم بن عدي رضی الله تعالی عنہ هغه کې 70 وخت په جهاد کجوري راوړي په سوسو مره باندې پیغمبر سلام دې صحابه کرامو دا جذبول لګنه ډیر ځات خوشاله دو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اے الله عثمان زنه من دون مال لاړو چې ستاره رسول خوشاله کو اے الله ته د عثمان نه خوشاله شي او ته عثمان نه رضا شي او ټول صحابه کرامو د خپل وس مطابق خپل سامانو جنډا راوړل بعض صحابه کرام او د دې باوجود بیا صحابه کرام ډیرو نو هغه سوالې وکړي او سوالې وینو ناګي په جړه باندې شول الله پاک دا آیت قرآن مجید کې فرمایي ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه چې دا خلک پتا د سلام ای چې الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ تاسو سره جمع لزو موږ د ځان سره د پریرا موږ سوالې ګورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوالې خو نشته تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون دو واپسول خو په داسې حال کې واپسول چې حدود سترګونه او کې بيدلې د دې وجه نه چیرته موږ سره سشتنو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مدد لپاره او پیغمبر علیه الصلاه والسلام د تللو لپاره ډېر شه صحابه کرام لکه یو حضرت عبد الله بن مغفل رضی الله تعالی عنہ او عبد الرحمن بن کعب دې بلاره باندې روانو جړل یو صحابي ولې ورګه ولې جاړي ویلم سره رسول الله چې دانشته نظم سره طاقت سفر سامان وکړو الله کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې اندازي jihad لا ناغه زړې په خوښ شو او یو خو واغ څه وې چې دا په دې باندې ځان تنظیم وکړي اولاد شي تاسو بیا اسلام سره
دا شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په jihad لتلو نو چې دې طرف ته وتلو کنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا طرف او خلکو دا ځکه چې کافرانو ته مقابله ونشي د تیاری کول او هغه د دفاع کولو نو پیغمبر سلام بدا جنگي چال چیندا استعمالو او په تبوک کې پیغمبر علیه السلام دا صحابه کرامو ته وی چې مونږ ولې تبوک ته ځو تبوک د دې ځای دونه لري دي او دا حالات دي د دې لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایل دا کنه چې کم کسان دي چې هغه لړ شي دغه باندې موږ جذباتياني هغه روان شي او الته کې جنانو بیا د کار نه ناغل بیا چې راو بس کیږي یا د کار نه کوي او چې مال کو ګرمي کیږي او مال دا چل لا د نور خپل سره خرابوي نو پیغمبر علیه السلام یې موږ تبوک ته ځو الته کې زموږ د دې کسانو سره چې هغه خټرین کسان دي او جنگي کسان دي داغي سره به زمونږ جنگي داغي سره موږ جهادي امون بزو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه په دغه موقع باندې هغه فرمایل چې علی ته زماره لپاره د څه لکه څنګه چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام لپاره دی په د موسی علیه السلام د ورسره نبوت وو جو هارون علیه السلام دا نبی شو خو زمانه ورسره نبوت نشته لہذا ته نبی نشي کېږي نور زماره ډیر زیات وکي او ته زماره لپاره څه لکه څنګه چې هارون نو دا دغه چې کوم دي کنه شیعاګان ناغي په دې باندې کې چې پیغمبر علیه السلام حضرت علی رضی خلیفہ بلا فصل چې نام مقرر کړ خالد ځکه چې پیغمبر سلام دې په دغه موقع باندې پاتې کو چې ته به خلکو لپاره نگرانی وکړي لکه څنګه چې موسی علیه السلام کو هیتور دتلو هارون علیه السلام نگرانی کوله نائب دغه شته په زمانه نائب او نو د دې نه دانو معلومیږي چې رب دې پیغمبر سلام د خلاف خلیفہ بلا فصل دی ځکه چې کلم پیغمبر سلام ته دوه نه راغله د دوه امارت د دوه نیابت په خپل باندې ختم شو او په ډیرو موقعو باندې پیغمبر سلام د حضرت علی د حضرت ابوبکر عنه حضرت عمر عنه حضرت عثمان درجه د حضرت علی عنه اوچته کړی دا کله چې دوه روان شول بلار باندې دغه دغونه چې باغی باندې په قوم هود علیه السلام په قوم صالح علیه السلام باغی باندې عذابونه راغلو پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وی چې دا د دې ځای نظر در وړي پیغمبر سلام په دمانه کپڑا واچولا صحابه کرام دلته په وبنس کوي دلته کې به خوراک چې دا باندې کوي ها چا وبا باغی باندې وړاږي کړی دي او چا بل څه د کړي نه هغه تاسو په سرو باندې وروي ولکه دا په خپل باندې ځکه چې د دې هغه نوښت د دې هغه لکه څنګه چې د خلکو خپل اثري لکه ته مسجد حرام ته لاړ شي مسجد نبوي ته لاړ شي یا جمعه ته لاړ شي د انسان روح به خوشاله دغه شان دي چې د دې ګونه چې پای کې الله پاک عذاب راغله نو پای کې رب امر علیه السلام معمول بداو چې صحابه کرام ته تاسو مونږه پاتې کیږي دوی زر زر چې دغه ځنه قوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی چې کله تاسو لاړ شئ دغه کنه نو وبرسئ او الته او بچ دې دا خونیشتره نه الته بچینه کې بلګي لګي وي تاسو به داګه نسکات ته دا باندې کوي دولاړل به امر علیه السلام او بچی راکړل صحابه کرامو او با راغونډولې په مشکله باندې داګینا یو دغه جنا دا دغه شو یو لوخه جنډا ډک شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راوړل شو نو سلام خپل څنګه کول پای کې او دې دا وسیله دا دغه ته ارتاوي کې چیرې دا ارتا وهلو چې چینه نه وخت په ارجندا روانو شول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم می اے ماس کته ژوندې ندی خطیره ټول ځګونه جندا په سب شاداب پشي آداب ندی وونه جندا وبکیږي سوال له سوکال له سیواته شول اقا چینا دا اوس کوټکیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه په تور باندې کله چې دوی په لار باندې نه واقع پېښ وا یو دا شو چې پیغمبر علیه السلام سورلې چرندا ورکه شول او منافقان ته هجوم مکمل شول وی ها دو چې نه دا دغه ته ورکه شولا اوخه ته ورکه شولا سوالې کې ورکه شولا دا اوس پته نشته لري چې سوالې کم ځای دا اما ته چې نمبر نه بعد بدای کیږي او دا کیږي او پاسمانونو کې بدای کیږي او په قبر کې بدای کیږي او په جنت کې بدای کیږي او په جهنم کې بدای کیږي نو دا خبرونه مال راکې او دا ورته پته نشته چې سوالې مې بکم ځای دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سماعت د الله په خوب نوم باندې قسمی چې ما ته دغه ویل نشته ما ته صرف هغه خبره چې نن دا مخې کېږي او هغه خبره زه تاسو ته کومه کوم چې ما ته په ذریعه وحی باندې پته ولګي او ما ته اوس په ذریعه وحی باندې پته ولګیدله چې زما د اوخه منګه چراتللو نو بلاره باندې یو ونی ته راغی هغه مهارن خطر او پړین خطر راغی د جناب پاتې شوی دا صاحب کرامو له غلا په هغه دا خبره دی لپاره چې نن سبا باندې کسان دي چې هغه به عمل لکه څنګه چې الله پاک علم غیب هغه حاصل دی دا شان نبی صلی الله علیه وسلم ته هم علم غیب حاصل دی خدا خبره غلطه ده یو علم غیب دی یو انباء الغیب دی انباء الغیب د غیب نه خبر ورکول پیغمبر سلام چې څومره د خبري ورکړي دي دا پیغمبر سلام د غیب نه خبر ورکړي یا کوم خلک وایي کنه چې سبب د باران امکان دی باران به وشي نو دې څه د علم غیب حاصل نه نه دا انباء الغیب دی مطلب یعنی دې د سره اعلی دا اعلی نه پته لګي چې سبب باران کی کنه بږي
یا الټراساوند کوي چې دې زنانه په کې کې سری نو دا څه وایي مې نه حاصل خو آلات په سره معلومای د قشان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د وحی په ذریعہ سره خبرې به معلومولې صحابه کرامو ته به کولې د دې خلکو خیال دار چې یا په دې مقبانی دا ویلي دي چې ما ته مګه واسل نو په دې واقع کې بیا سلام قسم وکړو چې ما ته صرف دا هغه خبرې علم نه کم چې ما ته الله پاک خود دي کوم خبر چې ما ته الله نه خود دي دا ما ته چرته مې علم نشي حاصلې دي کله چې دوی تبوک ته ورسېدل شل ورځې دوی دلته قیام وکړو کافرات یې اندارانه کړل خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه تل بیکار نه شو دوی وېریدل او پسلونو کې چنن دا یره راغله او څخه جنون هغه راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره رسول الله وکړه جزیه چنن دای مقرر کړه او پیغمبر اسلام بغیر د جنگ نه دغه ځای جندار او پښو دغه ځای خالد ابن ولید رضی الله پیغمبر اسلام دا سلور سو شرو کسان سره چرند دا کېدل ته روان کو چې دا د هرقل د طرف نه د دومه الجندل حکمرانو نه الله ولي ګوای کسان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا سره مرقومو گرفتاری کوم مال راول او ولته کوي په یو ځای کې ښکار کړي دا سلام لاړو دا خالد ابن ولید هغه راوته او ډېر چې پیغمبر اسلام دا نه واغسله کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تبوک ته نو منافقان یو چال جوړ کړو چې منافقانو د ځان لپاره یو منصوبه بندي را کړو چې موږ به یو ځای جن دا مقرر کو پای کې موږ خپل مشورې وکاو او موږ به پای کې د مسلمانانو خلاف او د پیغمبر سلام خلاف موږ خپل حربي جن دا استعمالو په دې لپاره یو موضوع کې ته پکار دی یو کافر به کوي چې د جمعه په خزه شته جمعه وجود کو کنه جمعه وجود کو د جمعه جوړ کو د مدینه منوره کې او الته کې جنانه دا دغه کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وی چې ته راشه پدې کې د برکت لپاره موږ وکا زمون کورونه د مسجد نبوي نه لري دي موږ جمعه ته نشو راتللی موږ ضعیفان دي کمزوري دي نو یا باران شي نو موږ نشو کولای دا راشه الته کې یو موږ په کې وکي نو برکت چې انده په کې برکت په کې حاصل شي نو بیا به موږ نه موږ نه کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې څه خوځم تبوک ته او چې د تبوک نه راشم جو بیا ان شاء الله وبکم موږ به وکم کله بیا اسلام د تبوک نه راتلو نو الله پاک ورته ویل چې ته مسجد زرار ته لاړ شي مسجد زرار دا ولذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل چې دای کسانو مسجد زرار سره بارو کړو الله پاک په خپل باندې قران مجید کې هغه وجه بیانې چې ولذین اتخذوا مسجدا ضرارا تبارک ضرر رسول د مسلمانانو وكفرا تبارہ د کفر کولو وتفریقا بین المؤمنین دا ګوره دا نه دی دا ته کې دا ډېر اهم دی چې نن موږ مسلمانان یو وتفریقا بین المؤمنین د مؤمنانو په منځ کې جداواله راوستل د مسلمانانو په منځ کې فرق راوستل چې کم کم خبره بدی سي چې مسلمان په مسلمان له پجن باندې ورتي دا منافقانو کار دی چې داګه جدید شکل چیرې کنه جدید شکل د موږ د دې واتس اپ او د فیسبوک او د دې سوشل میډیا په ذریعہ باندې د کیږي چیرې دا مسلمانان په کوم کوروله په معمولی خبره باندې مسلمانان چې دا یو سره جنگونه کوي خلک مړ کیږي بغیر د کلمې نه داګه د چا سره فکر نشته لري خلک بدینه کیږي خلک خپل د اسلام نه اوړي مرتد کیږي داګه د چا سره فکر نشته لري خدا فکر د خلکو سره دی چې امین بزو زور او امین بزو په پټه باندې ما دا تکلیف په خلکو باندې دی چې د لاسونو بزو په سینه باندې دما کدا بزو په نامه باندې دما او په دې باندې یو بل ځای دا کافر کوي په دې باندې یو بل د جندا بدر دی وای یو بل تکنزل ویل کوي او یو بل سره دا جنگونه منګوله کوي دیو زبه کې دیو بندې ما او زبه کې بچبره ما دیو زبه کې جمعیت ولې ما دیو زبه کې بریلې ما او دا ټول چې دی کنه د اسلام ته منګه ځکه موږ په کور کې بدې چې کله چې چاته باغ لږ کوله او چې بار دراونو نارګه پلان کې امام د سیره او پلان کې د سیره او زبه کې د سیره ما دا د مدد منافقانو کار دی چې وتفریق بین المؤمنین دوه جمعات جوړ کړل دي لپاره دوه خپل مشورې کولې لپاره چې د مسلمانانو په منځ کې تفریق څنګه راولم ځکه مسلمانان چې کله متفق او متحدي کافر چرته هغه د نقصان نشي رسوله او چې کله مسلمانان د یو بل سره بچن شي کله مسلمانان یو بل سره ولغلي نو کافرانو ته مکمل او شي هغه بیا دي مسلمانانو ته نقصان رسي نو دوت الله پاک حکم کو پیغمبر اسلام ته چې لا تقوم فيه ابدا پدې نه چرته درېږي مثبت ونګي او بیا فرمایل مسجد الاسس على التقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرب
حار فنهار به في نار جهنم چې یو طرف ته مسجد زرار دی بل طرف ته مسجد قباء ده ته مسجد قباء ته ولې چې لاګي هغه بنیاد په تقوا سره کې خدای شوی او دا خدای دا لپاره کې خدای شوی تکلیف لپاره پیغمبر اسلام صحابه کرام ته حکم وکړو د جمعه وسیږي اقا جمعه چې نبی محمد اسلام صحابه کرام چې دا وسیتو او یو د يهودي او کور سویلم دا غینو هغه پیغمبر اسلام والسلام یا يهوديان راځي کېدل د دې لپاره چې موږ مسلمانانو خلاف منسوبې جوړ کړو هغه پیغمبر اسلام د وسول حکم چې دا کړی بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته رانږدې شو نو د صحابه کرام چې څومره د انصار نو لکه دوی ډیره مقام عموده چې دا بار ته رکړو ناغو راغله خپل زنانه ماشومان دا بار ته وروته په دغه مقام هغه طلع البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع دا شهرونه چې دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلار لاره باندې دارات او هو تراغه پیغمبر علیه السلام هذا جبل يحبنا ويحب دا غرت نه زموږ سره محبت کوي موږ سره محبت کوو مدینه منوره ته راوځلو هذه طوبه هذه طيبه دا ډیره خسته ده دا ډیر پاک ده مدینه منوره ته راوځلو چې کله راغی منافقان جن دارا کپ پاتې شو ها پریږي سب صحیح مسلمان به شي وسو منافقان یو راغی زما خدا وجو بل وی زما دا وجو بل وی زما دا وجو پیغمبر سلام وی بس صحیح را اجر ولا قبل اول يعتذرون اذا يكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم لا لا پاک د سورۃ کی فرمایي سورۃ توبه کې چې دا کسان راتل د دروغ چا یو سوي چا بل سوي درې صحابه کرام کعب ابن مالک او هلال ابن امیہ او داغه مشهور واقعات تاسو چې نه پرې راځي او ورېدل پرې دغه کې فضایل اعمال کې او نور کې کنه دونه ټیم نشته ده هلال ابن امیہ مرار ابن ربیع او کعب ابن مالک دا درې هغه صحابه کرامو چې دوی چیرې موږ زو ولکه روان نشول پرې حضرت ابو ذر غفاری دا هغه چې زما سوال لای ل کمزوري وا نو ما چیرې یو سلو بيزورو چې بدا او په خوراک مرک بوږي د تلو بقابل شي زبر بیان سره بیا لاړ شمه او چې کله ضرور بيزورو چې تیر شوي او اوف چې نه دا برابر نشو او دا یک یوازې دا سامان خپل حکم باندې راوغستو کنه او یوازې روان شو پیغمبر اسلام چې ویل لکه دا څوک دی وای دا ابو ذر غفاری دی وی الله دې بد باندې رحموږي دې چې څنګه چې یوازې روان دي یوازې مړکیږي او یوازې چې دی اوس روان دي او یوازې چې دی بار او چې تولګيږي او چې دغه شان دی وشو چې په اخر زمانه کې دی رب زه یو ځګره الله کې دی لکه بس بالکل دی دنیا نه بیرغبته شو ازهد الصحابه یعنی په صحابه کرام کې ټول زیات زاهد د دنیا نه بیرغبته حضرت ابو ذر غفاری نو بیا ورته خلکو قار ورسو نو دی په یو ځنګل کې چې نه داو او الله کې خپل ژوندۍ تیروله الله کې هغه چې نه دا وفات ولراغه عبد الله بن مسعود کوفی نه واپس راتلو هغه ولینو هغه د تجهیز او تکفین وکړو دغه شان دي ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ دی و چې دا یو پیرا پکور کې ناسوما دا سبب د بادشاہ نو پکور کې ناسو په چوپال کې ماسوخین ټیمو نو زما کور والا هغه چړکای وکړو او یخي په چرندای مال راوړي ما دوی چې دا وسکو روټي مال راوړه زما فصله زین کې دار رااله چې الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې ګرمۍ کې ناسي اته مسوره ملاوي کنه مې ملاو اته به یخي په ملاوي کنه ملاو او څه چې نن لګی ناسي ما وای اپا خوراک مې پرې خو او په منډه باندې ځان روان شوم پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې څنګه د لمنه ولما مې دا ابو قیسم روان دي او ډېر د برکت او د خیر دعا چې نن دی وکړه هغه درې صاحب کرام دوی چې نن دو سبازو په دې کې واخره کې جنان دغه پروانه رااله چې پیغمبر اسلام رسیدل راغه صحابه کرامو یا نور خلکو د دې چیرته دروغ وای کعب بن مالک ته چې دا دروغ وای پیغمبر اسلام نظام بچ کا دې کما دروغ جوړول نو دمانه به دروغ بچانش وګټل او چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دروغ مې وې لکه په دغه وخت ورګه زمانه وغفشي کله شامل چې سره کوي وبګي دی وې پیغمبر اسلام چې کله خبر وکړه پیغمبر اسلام یې ځه کوړه ځه چې کله الله پاک ته وباره حکم وکړه کنه بیا وګورو 50 ورځې ته تیر کړې او د دې سره کعب بن مالک او هلال ابن امیہ مراره ابن ربیع دا درې صحابه کرامو او د دوی سره مسلمانانو سوشل بایکاټ وګړو دوی سره کې راستل پاتې دل نو د دوی سره به اغسل خرڅول کول غدا واقعیا ده اخر کې 50 ورځې بعد دوی او وخت پاک قبول کړل او دوی الله پاک څنګه معاف کړ دا غزو تبوک د دینه بعد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حج بدای کال باندې صدیق اکبر رضی الله عنه حج امیر مقرر کو او بدای کال باندې هغه چلین ادا حج وکړو بدای کال باندې رئیس المنافقین چې کوم عبد الله بن ابي بن سلول